خدا چې دواړه پښتانه یو ستالو پټا زما ببر ببر بریتونه دسخه منګه مو زمون خيسته او نوراني مخونه ستاسو سپيري او د چرسي مخو کې زم سړی نو څه کنځلې کوي او غشارم د چرته د سپکو خلکو سپکې لهجه چرته درانه خلک درنې خبري نو موږ ته دغه سپک الفاظ نشو کارولې دغه تاسو څه وایا وی ورشه د صالح علیه السلام چې کومه ناقه د خپل قوم لپاره راوستي و دغه د تفسیر وکړه چې لکه دغه ناقه د قوم نیاو د خلکو د بشوده ورکول شجرا بالکل پاک طيب لهر خبيث څخه وسعت توحید لخوندانو د تسلیس څخه الحمد لله الذي جعل العلم عاليه وجعل الجهل سافله اما بعد دا یو کس چې والله عالم علم به کړی کنه ځکه د خپل نړۍ فوش الفاظ وباسي او ډېر څه الفاظ چې د سړي په خپل باندې ناراضي خو بیا هم شیخ صاحب حفظه الله څه یو کلیپ کړی او څه خبرې کړې وي د علمي استعداد او د خبرې کړې وي چې پاغي سره د خلک د انکار حدیث د پیدنه وساتي په دغه بنا باندې یو کس راولګیدل او د خبرې وکړلې چې کنځلې وکړلې ردی بده وکړي والله لازم غزما په خله ناراضي او صرف زه مختصر یو څو خبرې چې کوم د عوام په ذهن کې اشکالات دي هغه تی بس مو د سړي د علم له خلکو تخکار کوم چې دا بس کومه مرتبه کې علم کړي اول خبره دی په شیخ صاحب باندې دغه اعتراض کړي چې هغه ته عربیت لفظ ویل دي شیخ صاحب خطبه ته موږ خپل باندې گواهانی ولته مونتلی یو درسونه مویلی د شیخ صاحب په خطبه کې په سلګونه خلک ناشتي ستاسو په ټول دوه درې کس ناشتي هغه په سلګونو خلک ناشتي او ټول هم دغه پښتانه دي زګ پښتانه دي عربیت لفظ عام د پښتو په اصطلاح کې هم د استعمالي کې خلک استعمالوي دلته بلاش استاد لفظ ده تا عربي لفظ عربي لفظ عربي او عربي دا الفاظ ته دا نه د پښتو الفاظ دي نه د عربي الفاظ دي که چرته تا د عربي الفاظ ویل او تا ویل چې هغه د عربیت د وېما نو تا به هغه کتابونه کتلی چې کوم په عربیت کې لیکل شوی لکه یو بده کې چې کتاب لیکل شوی په عربیت کې النحو الواضح في قواعد اللغه العربيه عربيه د غلط ویل شوی یا که وقف وکړو عربیه به د مصطفی امین کتاب د دکتور مصطفی امین دغه شان یو بل کتاب لیکل شوی چې دروس لغه العربيه نو عربیت پتاي مدوره سره به یا وقف سره به اغل ته ویل غیر ناطقین بها دغه کتاب د دکتور عبدالرحیم کتاب ډېر مفید کتاب دی چې چرته د لغت عربی نه خبر وي عربی څه بنوي لغت عربی عربیت په دې طریقې سره به بل به دې خبره تراش است علمي استعداد دومره دی چې ته عام سوال یا به سوال وي یا به سوال وي سوال بنوي سوال که چرته ته دومره مهارت لري یا به سوال وي یا به سوال وي په سوال کې چې کله جوازي قانون ولګي نو به سوال جوړيږي سوال نه دی استاد اخلاق سوالونو باندې عادت شوی دا تاسو د اهل حق دا کوم خلاف هم کوي دا یو څول فرانو یو څول لفنګانو د وجه چې تاسو جګونه ګرم کی بلا خبردار وي په سوال دی کو یعنی مخ جواب بدل نظر کمانو دا خبره ته څنګه کې مذکور فی سوال کلمعات فی الجواب یو کنه خو په دې خبر باندې چرته پويږي جاهل سړی صرف علم خدان د جبريت پرې د بس دغه مردارې په سر باندې کېده بل تعبیر چې لکه شیخ عبدالحمید حفظه الله هغه په تابانه دا خبره کړي چې لکه ناملا تاسو دا غینه ک سړی د اخسته او ک خزر ته اخسته خوري د تفسیر د کړه سه بجې کله پټي زمیدار ته ورشي ملک ته ته چې میګی ته سړی ویل دي هغه به یو لوټي مولي په پټي کې ورس به واخلي زویما یارانو دوستانو راشد صالح علیه السلام چې کومه ناقده دا غیر ډېر خسته تفسیر وکي او د سی وایا شاکر ته د سی وایا وی ورشو د صالح علیه السلام چې کومه ناقه د خپل قوم لپاره راوستي و دا غیر د سی تفسیر وکي چې لکه دغه ناقه د قوم نیاو د خلکو د بشوده ورکول د تفسیر به ولنه دغه سی شروع شه تاسو هو والله لازم چې احادیث څخه چې په قران کریم دا غیر منکار شروع نو انکار د حدیث نو واخله انکار د قران کریم مغه خبره تاسو را ژوند کړل نور دې زنه د الفاظ ویل چې هغه زما په خپل باندې ناراضي او غشارم د چرته د سپکو خلکو سپکې لهجه چرته درانه خلک درنې خبري نو موږ ته دغه سپک الفاظ نشو کارولې دغه تاسو نشو ویلې یو څو الفاظ سخت خویل دي او ناکار الفاظ ویلي سخت نه ناکار بوتوي ما چې ته چې د کامبټ یو باجی والله لازم کې د الفاظ موږ په خپل باندې راځي تاسو یاد الفاظ وایي یو خبره خدا را تعالی چې لکه په هسپتال کې چې کومي باجیګانی د راغي په شانتي ده
او د هغې باجیګانو په شان موږ ډېر د هسپتالونو ته تللي قسم په الله که د اوسه پورې موږ په دې باندې نظر کړی چې هسپتال باجي دا څنګه او څنګه نه ده وجه دا چې رسول الله علیه الصلاة والسلام وایي عائشه فرمایي وایي د الله رسول علیه الصلاة والسلام چېرته د یو زنانه سره چې د هغې سره نکاح کېږي همداسې قاتل اخیستل راخیستل لاس ورکول دا یې نه دي کړي عائشه فرمایي د الله رسول علیه الصلاة والسلام به چې بیعت هم کاوه د زنانو سره د پردې نه به شاته کاوه اوسې به اوس په هسپتال کې ګرځي په کول د بدیز باندې کړي برید تاوې او چې د هسپتال باجیګانې ګوري دا کارونه ګوره د شریعت د لحاظ نه ناروا دي عائشه فرمایي چې د الله رسول داسې کار نه دی کړی رسول الله د لیور په باره کې داسې ویلي لیور ویل الحم الموت دا خو مرګ دی مرګ نو داسې الفاظ دا په خوله باندې ویل دا داسې ښې خبرې نه دي په کار د موږ تاسو د دې نظامونه وساتو بل ته خاص بار بار دا وی د شیخ عبدالحمید په یو عربیت باندې تا هغه اعتراض کوي لکه چې اعتراض هم صحیح نه دی وای د معترض سترګې ړندې څوک چې اعتراض کوي ته دلته بدعتیان ولې نه بدعتیان ولې ته وې دغه شان دې فکر واخله اعتراض نه اعتراض وای اعتراض او بل د ځان دې په څه شعرونه ویلي دي دغه شعرونه خو که منګه هم ویل شو د نن سبا استاد بشان شاعران دي قافیه برابرې نه ردی په دغه شیزونه منګه هم شو ویل تا ویل چې راګه غرمال په سر کې زموږ د زګ بریتونه او دا قصې دي کړې دي د څو منګه مو زمون خيسته او نوراني مخونه ستاسو سپيري او د چرسي مخو کې دا شعرونه خو ګران نه دي منګه هم ډیر شي جوړول چې راګه زمون خيسته او نوراني مخونه او ستاسو سپيري او د چرسي مخو کې او هم دغه سیدم بل خبردار چې دغه تفسیر کوم تاسو کړه تاسو ډول په شریک باندې چرته خو مجاره چرته سیګریټ والے یم بل څه غړي داغه نه بعد دغه تفسیر کړه دي چې الکه د یو زنانه نملو میګي جوړ کړل د یو میګي نم تاسو دغه جوړ کړل زنانم دي جوړ کړل یا یو سړیم دي جوړ کړل د قوم مشرم دي جوړ کو نو ما خو دغه خبر وکړه چې د ناقیتن فکر نشي غره چانیاونه کړو چې شو د ورکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې صحابي دي دا غینه د نملې دغه تفسیر نه دی را نقل چې کوم تاسو کړی د الله بندگانو د تاسو څه جوړ کړي سباله به تاسو ورولګيږي هغه حیوانات چې کوم د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې کړي تاسو به دا غینه انکار وکړي چې لکه موږ د حیوانات یو خبر نه دی کړي لکه هغه صحیح حدیث کې راځي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دغه سره حیوانات خبرې کړي جمل او د الله رسول سره خبرې کړي جابر بن عبد الله وای موږ د بنو نجار باغ کې د رسول الله سره ملاو شو باغ کې وکړل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته ګیله وکړو خبرې ور سره وکړلې دغه شانتي شرم خو د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبري گواهی ورکړي او خبرې کړي ته به صبر دې سمانه نو یو خبره به توګم چې قسم په الله اخرت را روان دي اخرت زما استاد به تاسو کی چې مسلمانه تاسو عمل کړي سدي کړي د خیر خواهی په لحاظ باندې متدا الفاظ وکارول ګنې ته ډېر د سخت الفاظ لایق چې ما د سخت الفاظ ویلي خو زمونږ د خپل سره د خبرې خون نه کوي دا کومه جتا ویلي دي او ځنې د الفاظ نو دا خبرې مې ته نصيحت په بنا باندې وکړي او عمل په وکړه که چرته عمل کوونکی